مونږه فتنه انکار حدیث د هغې پر رد کې شب و روز الحمدلله لګیا یو او امت د فتنه انکار حدیث نه دا به بچ کوو. ته اول د خپل استاز نه باغي، د خپل استاز بې ادبه، نو کوم سړی چې د خپل استاز نه باغي شي بې ادبه شي نو د هغه منونکي دا خبر تر قیامته نشي منلی. چې ندیم صاحب کومه خبره کړې ده 100% ټیک کړې ده، غلطه خبره یې کړې وي نو لکه انسان وي دا خبره غلطه ده، هغه خو یو حق خبرې طرف ته حق لارې ته د راتلو دعوت ورکړی دی. سکنځلې خو ورته نه دي کړي نه څه بد رد ویلي دي چې د هغې نه مطلب دا دی څوک داسې ایشو جوړه کړي او باقي چې څوک ایشو جوړوي هغه به ستا د هرې خبرې نه ایشو جوړوي چې د چا تا سره نه لګي نو د هغې سمه خبره به هم پای بده لګي او بده خو خود بده لګي، او چې د چا تا سره مینه وستا هغه بده به مته ښه ښکاري. حبک شی یعمی ویصم، نو محبت د انسان چې دی وي هغه انسان اړون کوونکي که نه، نو خبره هغې بالکل صحیح او درسته او په دې باندې دا شور شرابه او دا لانجې کونجې دا نه پکار. هسې سوشل میډیا نه زمونږ مسلمانانو خاص کر پښتنو یو قصه او یو لانجه جوړه کړې ده، بس د ټیک وي او د غلط وي، بس هغه د علماو منلو والا ډېر کم خلک یې سنجیده. نو مفتی ندیم صاحب خو دوی ته بار بار مفتی منیر شاکر صاحب ته په ژوند هم ویلو چې موږ سره کښېنه چې دا خبره صفا شي، نو دا خو ډېره ښه خبره چې دی ای سره ناسته کوي او ای ته وایي چې دی خوا راشه نو هله به راځي چې کښېني که نه خپل منځ کې دلایلو باندې خبره وشي. نو بس دا خو چې کوم موصوف ته دا خبره او دعوت ورکړی دی نو زه یم چې دواړه کښېني په دلایلو باندې بحث وکړي، نو چې د چا خبر وزني فیصله به عوام وکړي، نو بس خو بیا فیصله وکړو چې کوم خوا تلل پکار دي. دا خبره خو ډېره اسانه خبره ده که نه، خو لیکن راشئ تاسو ما سره په دې باندې مناظره او بحث وکړئ نو خبره به واضحه شي. د دلایلو خبره ده، جنګ خو دې کسې نشته، خبره هغې چې کوم په دلیل وشي. نو مفتي صاحب چې کوم دلایل دوی ته ورکوي نو دوی به هغه واوري، دوی چې کوم دلایل ورکوي عوام خلک واوري، فیصله به عوام وکړي. اهل حقو چې کوم دی نو دا شیوه او دا طریقې کار دی چې دوی چا پسې مذاق او ټوخه نه کوي، د چا تمسخر اړول د دې اسلام اجازت نه ورکوي، نه زمونږ او زمونږ د اکابرو دا شیوه دا طریقه او دا عادتو او نه زه دا جایز ګڼم. ټوکې نه پکار، د هغه نتیجه چېر څنګه ده هغه به انسان معلومه کړي، ما ته خو علم نشته چې څنګه نتیجه ده، خو بهرحال خو ځان ته یو خبره ده چې ذاتي مسایل نه چیړل پکار. ټیک شو اګر که دوی چیړي دوی هر څه چیړي، لیکن زمونږ خپل سوچ او زمونږ خپل رای دا ده چې ذاتیات نه چیړل پکار، او چې کومه مسله په دلایلو باندې ښه په مضبوط موقف او انداز باندې ډنکي کې چوټ باندې بیانول پکاري.